په قرآن کې وی ومن اعرض عن ذکر فإن له معيشة ضنكا. الله قرآن کې په سورة سپاره کې په آخري رکوع کې وی، د آخري رکوع نه مخکې دویمه رکوع کې وی الله وی چې زما د ذکر نه اعراض وکړو، یعنی مطلب دې خبره دا دی چې زما نه مخ واړو، چې زه هیر کړم، زما حکمونه پرېښودل، زه هیر کړم. معیشتا ضنکا، زبدی تنکم د معیشت بد په تنکم. وسو ګورې کنه دا چا رزق وسیع دی، هر یو کس جوړی نه لکه جوړی کنه جوړی سو ارجو جوړی نه ویجی په ما قرض دی، ویجی پیسې نشته، ویجی بیماری دی، ویجی پلانکی کار دی. دا ټول ارسه چې پتا راغلی دی دا په دې وجه چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. تا د الله د قرآن نه مخ واړو، تا د الله نه مخ واړو، تا د الله د حکمونو نه مخ واړو، تا د الله د پیغمبر طریقې دې پرېښودل، نو ته به څنګه الله وی فاذکروني اذکرکم. اے رب اے بنده ما یاد کړه زه به تا یاد کړم، ته ما یاد کړه زه به تا یاد کړم. نو چې ته سار راپاسې د ستا په سر د ستا په کټ باندې نور لږي نو چې تا ساري الله یاد نه کو د ستا راپاسېدل په دې سره دي چې پیغمبر فرمایي چې چا د ساري مونځ ونه کو دی راپاسېدو نو د ده په پوزه کې شیطان یعنې غوږونو کې مې چا ذکر دی د ده په پوزه کې شیطان شپه کړې ده، نو ته ما ته ووایه چې دا مسلمان دی، ځان ته مسلمان وایي. د ده راپاسېدل د الله په یاد کې نه دي، نو دوی به څنګه ژوند تېروي؟ دله به الله څنګه رزق وسیع ورکوي، د ده په ژوند کې به څنګه برکت وي، دله به الله عزت څنګه ورکوي.